السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم ورورو او مشفق دوستانو، له هر څه د مخه خپل توده سلامونه له محبت ډک نه تاسې له ایمان له ټي وي نه او د ایمان او مومن پروګرام له طرفه وړاندې کوم. او امید می دا ده چې تر آخره پورې ما سره وي، ځکه زه نن په داسې مسله باندې خبرې کوم چې تاسې ممکن ډېر کم به اورېدلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظیم. ای ربا، زما سینه پراخ کړه او مضمون می آسان او جوب می لبند نه خلاص فصیح که تر څو چې زما خبره ټول پوه شوي. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیا هم تاسو ته له زړه له کومې نه احترامات او سلامونه وړاندې کوم. او الحمدلله شکر چې تاسې جوړ او روغ ما پروګرام غږ نیسئ او تاسو ته حتما په ګټه دی، دا وعده مې ده. نه ما پروګرام عنوان تاسې چې وینئ لیکلی مو ده چې د الله حکم د منافقینو په اړه یا په باره کې دی. اول خو مونږ ټول دا نوم په دا لغت آشنا یو، ځکه دا کلمه په قرآن کې څو وارې استعمال شوی دی. یعنی دا کلمه د الله طرفه په قرآن کې راغلی دی. نو د مهم خبره دا دی چې دا کلمه په نوم په حیث په انسانانو یا خلقو باندې استعمالیږي او د عربي صرف نحو نه یو مضموم صفت دی چې مفرد یې منافق او جمع منافقین او منافقان ویل کېږي. هماغسې په فارسي او پښتو او نورو ژبو په اردو حتی په عین نوم او معنا استعمالیږي. په پښتو کې په انفرادي ډول هغه سړی ته منافق یایي چې په ظاهر کې دوست او په باطن کې دښمن وي. یعنی د ده ظاهري برعکس د خپل زړه دی. یعنی په ظاهر مسلمان او د دوی په فکر د عقیده په ضد کې دی. منافق مطلب آشنا، دروغجن او عیب لټون کې دی. همیش دا کوشش کوي چې یو سړي ته باید خامخا هر څوک یو کمبوتات لري که نه هماغه مخته راوړي. د منافق پیژندګلوي اسانه نه دی، ډېر وخت نیسي چې هغوی ته وپیژنې. منافق نوم یو فاعلی نوم دی او عمل یې منافقت ویل کېږي. جمع د منافق په عربي په دوه قسم راغلی دی چې یو منافقین دی او بل منافقون. یعنی دواله د جمع د منافق دی. اوس غواړم چې د نفاق له تاریخ له نګاه نه تاسو ته یو څه معلومات وړاندې کوم. هغه دا دی چې زمونږ پیغمبر او د دوی یاران له مکې نه مدینې ته چې ورغلل، مهاجرت کړه. دوی په 2 کاله کې الحمدلله دومره ترقی و ولړتیا دوی ته نصیب شول له الله طرفه نه
چې دوی کولای شو چې په ښه تجهیزات د قریش سره معامله وکړي او جنګ وکړي. په دوی لوړتیا دا یهودانو ته همداسې یو رشک منځته راغی او دوی یو په ده کې یو فکر کولو چې والله عجیب شده. نو دوی څه وکړه؟ په دا وخت کې یهودان په یو نوې تکتیک هغه بیا هغه په 2 کال کې اول خو دوی چې راغلی و دوی ته یعنې ښه راخلاق ته ویلو او ښه خبرې کولو او نو چې دوی وویل چې د اسلام ډېر هغه دي که نه یعنې لوړ شولو، ډېر خلک په دې اتحاد کړو، یو ځای شولو. نو په دا کې یو تکتیک لاس پورې کړو چې رقم یې چې په ظاهر انصار یعنی کمک کوونکی او په باطن فکر هڅې و چې د محمد پلویان ته یعنی دسیسې به جوړې کړي او مثلا او نفاق ته لاس پورې کړل چې اسلام ته ضرر ورسوي. دوی څه وکړه؟ د قریش او قریشیانو سره معامله شروع کړه، همدست شولل، رفت آمد کړلو او څه احوالات د محمد سره و چې د مهاجرین سره و چې ټول هم دا هغه احوالات قریش ته استوله. اما په ظاهر تو پیغمبر ته داسې ویلې په ظاهر محمد صلی الله علیه وسلم ته چې تاسې دین بر حق دی او مونږ افتخار لرو ته د خدای پیغمبر یې، رسول یې. مونږ هم دلته دښمنان لرو چې تاسې له کمک سره دوی سره مونږ باید هغه موافق وشو. خو داسې رقم خبرې هسې ډول دروغ او چال و نیرنګ وهلو ته روان و. اما خپل محمد صلی الله علیه وسلم د پاک زړه او نیت دوی سره د یو ګاونډي په حیث هماسې معامله کولو نه پوهېدلو چې دا فکر یعنی صادقانه نه دی، چې دوی فکر غلط دی، په ضد دی. خیر یهودیان قریشیان ته لارښودنه کولو چې اسلام بنسټ یې ماتې کړي. دا منافقت پس له 2 کال له هجرت نه شروع شولو حتی تر 15 کاله پورې دوام کړو. خیر هماسې یعنی رب تعالی دا خو الله دی پوهیږي، دا خالق دی، دوی باندې یو سوره په نوم د منافقین محمد باندې نازل کړه او محمد صلی الله علیه وسلم او نور صحابه مهاجرین ته وښودله دا سوره چې پام وکړئ نو دغه کسان چې تاسې ته نږدېوالي کوي او په خپل تاسې اما دشمن دی، د دوی نه لرې وساتئ. دا سوره د قرآن د 38 نمبر سوره دی او دا 11 آیتونه لري چې هر آیت په حسب تیرو واقعاتو رڼا اچوي چې څوک نه پوهېده. او سوره په دا آیتونه کې شروع کیږي او زه غواړم چې تاسو ته قرائت وکړم یو بل یو او معنی وکړم، اما تاسو ښه صحیح په دا کې فکر وکړئ چې دا الله د منافقینو په اړه څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم.
اذ جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جبرائیل علیه الصلاة والسلام له الله طرفه محمد صلی الله علیه وسلم ته داسې وایي منافقان استا حضور ته راځي او وایي چې ته له خدای له طرفه رسول شوی او ته د خدای پیغمبر یې، اما الله تاته وایي چې دوی منافقان دروغجنان دي. دویم آیات داسې وایي اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا یعملون. یعنی دا دی وایي چې دوی دوه قسم یعنی چې دوه قسم خوی او ته باور کوي او دوی قسم خوري، ډیر قسمونه خوري چې داسې دی دا رقم. هماغه چې خلق په الله باور لري دوی څه وایي یعنی نو داسې نه دی، هغه څه چې وایي همداسې نه دی، دوی عمل بد دی. دریم آیت یعنی چې ذالک بأنهم آمنوا ثم كفروا فتوبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. جبرائیل محمد صلی الله علیه وسلم یعنی چې دوی ایمان راولل تا په مخ کې اما پس لغنه لخپل کفر پس وګرځي په خپل کفر کې، ځکه د دوی زړه هسې نښه شته دي چې خپلې پکې نه پوهېږي، هماسې یو شی یعنې په وینو کې دی هغه نه پوهېږي، هسې دی لکه کنسر. څلورم آیت دا دی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قتلهم الله أنى يؤفكون. دوی چې تاسې په مخه خبرې کوي او هلته کینی غیږ نیسي لکه په یو میلمه غوندې ورته په شا د دیوال باندې هغه کینی او ډېر بل خو حتما خامخا ډېر خلک ارسي محمد صلی الله علیه وسلم ته او یو بل سره همداسې یعنی اوازونه بانګونه وهي و په خپل باندې یو څه خبرې کوي اما بیا متل راوړي داسې اما دوی دشمنان دي. الله وایي چې دوی دشمنان دي، د دوی نه باید ودار شي. په دا آیت کې سره چې خدای د دوی ته لعنت کړې ده هم هسې به بیراهه هسې یعنی زی کنه په بیراهه زی دوی خلق. پنځم آیت دا دی وایي چې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ. دا آیت د هغه موضوع دلالت کوي چې بني مستلق یو کس یې په نوم ابو سلول نومیده او دا غوښتله چې دا د محمد په ضد یو ملیشه جوړوله ټولې کالوله همداسې باید جنګ وکړي، خو خوشبختانه چې دا خبره په محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسېده هغه نه مخکې چې دوی کوم کار یې وکړي دوی مجاهدین واستولو اما د تور فیصله کړه او خیر په دغه کې دا خبرې کوي. دا مسله په جنگ نه فیصله شو، په جنگ نه مخکې نه فیصله شوله، خو سره هم دا ابي سلول پلویان بیا محمد صلی الله علیه وسلم ته راغی چې
چو خیر دی یا محمد تو خو خسلای تو خو دستی دی اصلور ته وبخه هغه اس چې کله دی وبخه کنه بیا هم محمد صلی الله علیه وسلم دوی خبره ومنله و چې صحیح دی دوه کس صحابه نه دغه ته وستول چې باید دا راوړي او دوی ته وبخي دغه ته وبخي اما دا چې دوی ته لال بیا دغه سر ټکوله چې نظم هغه په بند کې و به نظم نو دا آیت په هغه باندې اشاره کوي چې ګوري چې تا ای محمد وغوښتل چې دوی سره چې وبخي اما دوی را نغی په هر حال زه تاسو ته یو هغه وقفه دیر کوم ان شاء الله پس وقفه نه بیا خبرې کوم